بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين فتحقیق سر راضی شوی دی الله د مؤمنانو نه اذ یبایعونک کله چې دی بیعت کو په مرګ باندې تحت الشجرتی د لاندې د غونې نه فعلم ما فی قلوبهم الله پاک خپو یو څه چې د دې په زړونو کې وو فانزل السکینة علیهم پس دی مطمئن کړ په هغې باندې واصابهم فتحا قریبا او واده ورسره وکړه د نږدې فتحې ومعانم کثیرة یأخذونها او د ډیرو غنیمتونو چې دی به راټولوي وکان الله عزیزا حکیما دی الله زورور او حکمت والا وعدکم الله معانم کثیرة تأخذونها وعده وسره وکړه د غنیمتونو ډیرو چې دی به راغونډوي فعجل لكم هذه پس تلوار په وکړه دی وکف اید الناس او منع کړه لاسونه د خلکو عنکم د دینه ولتكون آیة للمؤمنین چې دا وګرځي یو ښکاره نښه د مؤمنانو تابعدارو دپاره ویهدیکم صراط مستقیما او اخی ورته لاره نیغه واخرى لم تقدروا عليها او اغنور غنیمتونه چې لاره دي په قدرت نو قد احاط الله بها هو الله په احاطه کړی وه وكان الله على كل شيء قديرا الله پاک په هر یو څیز قدرت لرونکی دی ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار کچری جګړه وکي تاسو سره دا کافران دی بتختی ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا بیا به اونمو بدی د ځان د پاره نه څوک دوست او نه مددگار الله پاک واقعا د خدیبیه بیانې خدیبیه په باره کې مونږه مختصر خبره کړې وه چې د هجرت په شپږم کال پیغمبر علیهم السلام خوب ولیده او د هغه خوب په بنا باندې پیغمبر علیهم السلام او صحابه دا اندازه ولګوله چېرې الله پاک وایي تاسو عمرې له ورشئ خوب کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا لیدلي وو چېرې مونږ سره چا سرونه وخریول او چا واړه کړه او مونږ قربانۍ وکړئ دغه هدیه وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله هلته کې ورسېدو د مکی کافران خپل د جهالت غیرت ونیسل او هغې وي که هر څنګه دی به واپس شي پیغمبر علیهم السلام هغې ته الجیګان ولیږل چې مونږ ورته جرګې واله وایو یو له هغې اوښه قتل کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې نه پس بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ولیږو عثمان رضی الله تعالی عنه سره د لسو کسانو لړو ابان بن سعید دا کافرو هغه عثمان رضی الله تعالی عنه ته وی تا ته اجازت ته طواف وکړه هغه ورته چې پیغمبر د خدای طواف نشي کولی هغه ته اجازت نشته زه ولې وکړم بیا هغه د خپل ټیم نه ایثار شو خبره مشهوره شوه چې هغه هغې قتل کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابو نه بیعت واغسته 1400 صحابو او دا هغه تابعینو د تابعینو نه مقصد زمادار تابعدار خلکو دا چې دی لړو او بانډچیان چې کومونه هغې پاتې شو اکثر هغې وی دا جګړه کېدو واله ده او مسلمانان واپس نشي راتلی د ایمان کمزور الله پاک چې کله د مسلمانانو جذبه وکړه چېرې دوی خو د عثمان رضی الله تعالی عنه د بدل اخیستو دپاره ټول ما سره چې کوم دی نو هغه بیعت کوي په مرګ باندې بیعت کوي چې بالکل تر څو پورې مونږ هغه آزاد کړی نه یا په خپله باندې مرو دا الله پاک ډېره خوښه شوه الله پاک د هغې هغه سعی او اراده د هغې په بدل کې هغې سره معاهده وکړه معاهده چې ګر چې ښکاره د مسلمانانو په حق کې نه وه لیکن الله پاک ته د هغې افادیت معلوم الله پاک مسلمانانو هغه زړونو ته وکتل چېرې د دې زړونه خو ډېر زیات زخمي او غمجن دي چې بایي مونږ عمره مو نه کړه او که معاهده م وکړه نو داسې معاهده م وکړه چې کمزورې ده شرطونه م د هغې ومنل الله پاک مسلمانانو له زیری ورکو چې ډېر زر به زه تاسو له فتح درکمه او د هغې نه پس به نورې فتح زه تاسو له داسې درکم چې ستاسو په ذهن کې نشته خو زما په ذهن کې دي یعنې د الله وي زما په اراده او مشیت کې دي هغه لومبۍ فتح چې کومه وه فتحا قریبه چې دلته کې الله پاک وي د ټولو نه لومبنۍ خو دا خبره وشوه چې لقد رضي الله عنه عن المؤمنین الله وایي زه ترې راضي شوم نو دا مونږ ایمان د څه دپاره راوړی دی چې الله رانه راضي شي نو هغه څومره خوش قسمته خلک وو چې الله وایي زه ترې راضي
منګه وایو زمونږ نه دی الله راضي شي بس هر څه دې په تندرو لګي. د مسلمان به دا ارادي د مسلمان به دا ارادي چې زمانه دی الله راضي شي. ولې مسلمانان الله ته الله اکبر وایي. د دې الله اکبر دا ګر چې موږ په مونځ کې بار بار وایو خو موږ د دې په مقصد نه یو پوه چې دا په مونځ کې موږ الله اکبر د څه دپاره وایو. زمونږ نه ذهن دې طرف ته ځي او نه موږ په دې کې څه کار لرو او نه پې موږ پوهه حاصلول غواړو چې د الله اکبر موږ ولې وایو. د دې الله اکبر نه مقصد دا دی چې خدای پاکه موږ تا ته په یو داسې عبادت باندې ودرېدو چې موږ خپل حلال څیزونه په ځان حرام کړو. دې تکبیر تحریمه ته ولې تحریمه وایي؟ د دې تحریمې نه مقصد دا دی چې خدای پاکه موږ الله اکبر ته تکبیر تحریمه په دې وجه وایي چې خدای پاکه ته دومره لوی چې کوم څیزونه تا په ما باندې حلال کړي دي ما په ځان حرام کړو. په مونځ کې یو سړی خبرې کولی شي، اوبه پکې څښلی شي، خوراک پکې کولی شي، د خیر کار پکې بل کولی شي د دغې نه علاوه داسې نور 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 دا ټول حلال نه دي. الله وایي اوبه څکې، خورې، څکې، خبرې کوې. په مونځ کې موږ دغه حلال څیزونه په ځان حرام کړو. دا تکبیر ته الله اکبر موږ زه خدای پاکه ته ټولو نه لوي ستا دپاره موږ په نورې په دنیا کې موږ ځان ته حرام حلالو، لیکن چې تا ته ودرېدو نو په ځان باندې هغه حلال هم حرام کړو. ستا نه لوی بل نشته. او دغه وجه باندې موږ تکبیر چې لومبیني تکبیر ته موږ تحریمه وایو بس دا د حرمت تکبیر موږ ووایو. اوس په دې کې موږ په ځان باندې ټول حلال څیزونه حرام. نو الله پاک د هغه خلکو په باره کې خبره کوي چې الله وی رضی الله عنه زه ستاسو نه راضي یم عن المؤمنین د کومو مؤمنانو نه اذ یبایعونک تحت الشجرة چې کله هغوی بیعت وکړه د هغه اونې د لاندې صحابو نه تپوس وشو هغه کومه ونه وه؟ صحابه وی زموږ نه یېره ده. ولې؟ ځکه چې الله پاک وی که دا دې ته چېرته یاده پاتې شوه نو دوی به بیا د دې ونې عبادت کوي چې دا هغه ونه ده چې په دې په بدل کې الله موږ له دومره دومره نعمتونه راکړي. دا ډېر معززه ونه ده، دا خو نازولې ده. په دې وجه هغه الله د هغوی نه یېره کړه. بعضې صحابو ته یاده وه چې هغوی په ایمان کلک وو، هغوی موږ ته اوس هم پته ده چې کومه ونه ده، لیکن د اکثرو صحابو نه هغه یېره شوه. الله پاک وایي ولې په ونه کې کمال نه و؟ هغه ونه خو صرف د الله پاک یو مخلوق و چې دوی د هغې د لاندې 1400 کسانو بیعت وکړو. نو الله پاک وایي فعلم ما فی قلوبهم زه د دوی په زړونو باندې ښه عالم وم. ولې عالم وم؟ ما ته پته وه چې دا څومره زیات رښتونی او حقیقي بیعت دی، دا ځان خول نه دي. په دې وجه فانزل السکینة علیهم ما پې وله استقامت ورکړو. دلته کې د سکون نه مقصد استقامت دی او استقامت ویلی شي پوخوالي ده. ما پې وله عقیده پخه کړه په هغه بیعت باندې. واصابهم فتحا قریبا او د یو نږدې فتح زیری مې وله ورکړو چې هغه فتح د خیبر وه. خیبر هغه د مدینې نه تقریبا په 200 کیلومیټر فاصله کې او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا یهودیان د مدینې نه شړلي وو، دوی په خیبر کې دیره شو. او خیبر ډیر زیات لکه نن موږ به ورته ووایو هغه د نن سبا لندن و. بلکل په هر څه باندې پوره، که سامان جنګ وی که سامان تجارت وی، او هغه یهودیان ټول هلته غونډ شوي وو او ښه مالدار وو او کار یې صرف دا و چې د مسلمانانو خلاف بې سازشونه کول. نو الله پاک ورته وی تاسو چې څنګه دلته نه ورشئ تیاری وکړئ هلته ورشئ. الله پاک پخپله وی فتحا قریبا د نږدې فتح زیری مې ورکړه، فتح به درله زه درکومه. ومعانم کثیرة یاخذونها او ډیر غنیمتونه چې تاسو به یې راټولوئ. وکان الله عزیزا حکیم الله زورور دی حکمت والا دی چې کومه وعده یې وکړه دا وعده به پوره کوي. وعدکم الله معانم کثیرة تاخذونها وعده تاسو سره وکړه د غنیمتونو ډیرو چې تاسو به یې راټولوئ. فعجل لکم او ستاسو وطن تلوار ده چېره موږ د غنیمتونه موږ راوړو چې د مسلمانانو حالت ښه شي او دین اسلام زر زر خور شي. فعجل لکم هذه ستاسو هم دغه مالی غنیمت ته تلوار وه د خیبر چې دا یهودیان ډېر روانکاري دي، اوس هم روانکاري دي، خو اوس پې مسلمانان کمزوري دي او ځکه چې ایماني طاقت پکې نه دی پاتې شوی، ټول د هغوی په لاس کې دي. اوس چې کوم دی نو که مسلمانان عام مسلمانان هغه د هغوی په لاس کې نه دي، نو د مسلمانانو چې کوم سربراهان دي د هغوی په لاس کې دي. ولې سربراهان ټول د هغه بادشاه په شانتې دي چې وي په پخوانۍ زمانه کې یو بادشاه وي ډېر سخت کمقل و چې د بار خلک به د راغې میلاوېدوله د هغه وزیران او مشیران به هر وخت ملامته تله ځکه چې به ګډې وډې وي په خبره نه پوهېدو.
نو هغې داسې چلو کو چې ورته یې وی بادشاه صاحب که ته خفه کېږې نه نو یو تار به مونږ لوی راولو ستا د دې کرسۍ د خوا نه ابه ستا د خپې سره ټچي نو چې کله ته په ګډو وډو سر کېږي مونږ بیا راښکو بس خبره به بدلې نو مونږ به هم نه ملامته کېږو دا قوم به هم نه ملامته کېږي دا زه نن سبا هم دا نوي نوي دا څه لیډران داسې خبرو کړي ټول قوم له سرونه ښکته کړي نو دا قوم به دې نه ملامته کېږي او ورته ویل ټیک ده دا خو به ښه خبرې د هغې یو تار ولګو هغې د هغه د خپې سره ټچ کړو خو چې هغه به کله خبره ګډه وډه کړه دي به تار راغ بس هغه خبره بدله کړه خبره به یې په ځای پرېښوده یو ورځ د یو ملک بادشاه راغی نو خو چې کېناسته خبره شروع کوله نو دا بادشاه ورته ډزه نه وایي ستاسو په هغه وطن کې د تار څه انتظام شته نو هغوی ورته خدای دې خوار که دا خو مونږ ستا دپاره لګولی وو چې تا په سمه لاره ګورو ته ورته خبره د تار نه شروع کړه نو په هغه وخت کې چې کوم دی نو هغه د کارغه او د خارونۍ غونته کیسه ته وی جوړه شوه کارغه او خارونۍ یو مختصره غونته کې خبره ووي کارغه چې کوم دی نو وي هغه خارونۍ له راغلی وه وي د هغې نه یې لور غوښته چېره ستا د لور سره زه نکاح کوم نو وي هغې ورته وی دغه ځای باندې وي نوشیروان باچا تېرېده او هغه سره چې کوم دی نو یو وزیر او د هغه وزیر نوم یې بختک و د هغه چې کوم دی نو هغه د دواړه ناست وو نو هغه نوشیروان ورته وایي دا دوی څه وایي یو بل ته دا خارونۍ او دا کارغه هغه ورته وایي دا خارونۍ دې کارغه ته وایي چې په نکاح دله در کومه خو 100 روان خارونه به راله راکړې چې زه پکې ځان له کور جوړ کړم ځکه دا یي کار خو په روان ځایونو کې سوړي پکې جوړوي نو دې ورته څه وایي نو دې ورته وایي چې 3 به دله درکړم او چې د نوشیروان او د بختک غونته کې خلک ژوندي نو ډېر زر به دله دا 3 کم سل درکړم نو زمونږ هم نن سبا هغه کیسه را چې بس هغه بختک او نوشیروان دي ژوندي دي نو بس هر څه یې لتاړ کړو نو دغه شانته چې کوم دی نو الله پاک وایي هغه چې کوم دی نو یهودیان داسې وو روانکار او شرپسند خلک وو په مخ د ځمکه باندې په دې وجه فعجل لکم هذه الله پاک وایي ستاسو وطن تلوار ده چې کله به پرې ورځو چې ټکو سترېږو وکف ایدي الناس عنکم موږ د خلکو لاسونه ستاسو نه منې کړه چې له اول نه د مکې چې کوم مشرکان وو هغوی د دې خبرې اراده کړې وه چېرې په مسلمانانو ورشي اتیا تنې تیار کړي او 40 تنو په حمله مو کړه چې پای کې مسلمانانو 10 تنه ونیسل نو چې هغې کله ونیسل نو په هغې باندې روب راغی نو هغه جنګ ونه شه الله پاک وایي ما د نه لاسونه منې کړل د هغې لتكون آیة للمؤمنین چې د مسلمانانو دپاره ښکاره نښه شي څوک په الله اعتماد وکړي بس الله پاک هغې له ګټه ورکوي ویهدیکم صراطا مستقیما او چې تاسو ته وښي هغه لاره نیغه تو خیبر جنگ وشو پکې 15 مسلمانان شهیدان شو او وکم 100 یهودیان پکې قتل کړو او یهودیان د هغه ځای نه وشړل 15 ورځې محاصره وه او د هغه ځای نه یې وشړل هغوی لاړه شام ته او هغه هر څه پرېښود سوره حشر کې به انشاءالله موږ ته مخکې د هغې پوره واقعه راشي چې مسلمانان د هغې نه پس دومره مالدار شو چې د مدینې په کوڅو کې به بیا خلکو زکات ګرځو څوک به نه و چې زکات یې قبول کړی وي دومره زیات چې کوم دی نو مسلمانانو سره مال حال راغی الله پاک وایي واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها نور غنیمتونه به هم تاسو له درکومه چې الله پاک چې کوم دی نو هغې په هغه باندې احاطه کړی ده لم تقدروا عليها تاسو له د هغې خیال هم نشته چې موږ به دا کوو چې بیا وروستو هغه د ایران د فارس او د روم سلطنتونو د مسلمانانو په قبضه کې رالو وکان الله على كل شيء قدير الله په هر یو څیز قدرت لري ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا او دغه يهوديان چې دي که تاسو ته راوموته په خیبر کې نو دی به تختی او به نه مومي د ځان دپاره څوک دوست او نه مددګار او اکه شان دی وشو چې هغوی 15 ورځې محاصره و اخر دا چې مسلمانانو ته یې ووایي که موږ له اجازت راکوي بس موږ به ته دا هر څه پرېږدو او موږ به ردی دی نه وځو موږ ژوندي پرېږدی بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي ټیک ده وایي چې څه وړی شی ځان سره اوسئ که سره وړی که سپین وړی که دا کورونه موړی که دا ونې موړی نو یی به د په خپل لاس باندې به هغه ونې والي کورونه به یې راغورځول او چې سیټ ولولی شو هغه یې ټول کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا ټول کې او تاسو ته اجازت دی ځای خو هغوی به څه وکړو د هغې نه بغیر دومره څیزونه پاتې شو لکن هغوی ډېر په شرم باندې ووته چې یو سړی خپل کور په خپل رواني یو بنده خپل باغونه په خپله باندې رواني خپل فصل په خپله باندې وجاړوي او
هغه سره داغه نه باوجود مسلمانانو ته الله مالی غنیمت ورکو. الله وی اوس بمزدا سے کوما خو کوم مسلمان کی ایمان راغی یقین راغی او هغه نوشروان او بختک والا کار نه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم.